شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د قرباني مسائل په حواله سره نن په درس کې دا خبره بیانېږي چې لوی اختر قرباني په چا باندې واجب دي نو د دې لپاره علما کرام یو شپږ شرطونه بیانوي په چا کې دغه شپږ شرطونه موجود شي نو په دغه سړي باندې بیا قرباني واجب وي. اول شرط خو مسلمان کېدل دی چې په مسلمان باندې دا قرباني واجب ده په غیر مسلم باندې نشته. دوم دا چې مقیم وي په مسافر باندې قرباني واجب نه ده. دریم چې آزاد وي په غلام باندې قرباني نشته. څلورم شرط دا چې بالغ وي په نابالغ باندې قرباني واجب نه ده. پنځم شرط دا ده چې عاقل وي په لیونی باندې قرباني واجب نه ده. او شپږم شرط دا ده چې مالدار او غنی وي په مسکین او فقیر باندې قرباني نشته دی. نو دا د قرباني وجوب د لپاره شرایط دي. دغه شرایط چې کوم مسلمان سره موجود شي نو په د باندې بیا قرباني واجب ده. دغه شرایط چې کوم قرباني د لپاره ذکر شول دا د قرباني نه مخکې یعنی اختر ورځو نه مخکې موجودیدل هم ضروری نه دي بلکې کدا د اختر په اخیری ورځ باندې هم موجود شول دا شرایط نو بیا په سړي باندې قرباني واجبېږي. یعنی د 12 ذوالحجې د لمر ډوبېدلو نه مخکې دغه شرایط موجود شو نو اوس قرباني لازمېږي. اگر چې دومره وخت نشته چې د قرباني پکې وکړي بیا به د دې قضا راوړي. مثلا یو کافر و 12 ذوالحجې لمر ډوبېدلو نه مخکې مسلمان شو یا یو مسافر و په دې آخري وخت کې مقیم شو یا مخکې غلام په دې وخت باندې آزاد شو یا یو نابالغ بچاو په آخر وخت کې بالغ شو یا یو لیوناو په آخر وخت کې روغ شو یا مخکې یو سړی فقیر و د اختر په اول ورځ باندې خو په د آخر ورځ باندې دای صاحب نصاب جوړ شو نو په دوی باندې هم قرباني واجب ده. به هر حال دغه شرایط د اختر په ورځو باندې چې کوم وخت کې موجود شي نو قرباني لازمېږي. او دغه مذکوره شرایط چې کوم بیان شو که چېرته په آخر وخت کې ختم شو نو د قرباني لزوم هم ورسره ختم شو. مثال یو سړی دی درېمې ورځې آخر جز کې په سفر باندې روان شو یا په درېمې ورځې باندې یو غني سړی او هغه فقیر شو نو اوس دوی نه قرباني ساقطه شوه. بله مسله دا چې کوم حاجیان هلته حج ادا کولو دپاره حج ته لاړ دي نو هغوی که چېرته هلته په سفر کې شماري خو بیا په دوی باندې دغه د عید والا قرباني نشته دی. او که چېرته د اختر په ورځو کې دوی په مکې مکرمې کې اقامت کړی وي هلته مقیم وي اگر که په منا یا په نورو اطرافو کې وي ځکه دا ټول حصې اوس یو ځای شمارلی شي د یو شهر حکم ده نو اقامت په وجه باندې په دوی باندې د اختر والا قرباني لازمېږي. ها که 15 ورځې په مکې مکرمې کې او په دې اطرافو کې نه پوره کېږي نو بیا مسافر دی بیا واجب نه ده. او چې په چا باندې واجب شي نو هغه ته اختیار ده که دلته په حرم کې کوي او که خپل وطن کې څوک وکیل جوړوي نو یې د خوښه ده چې چېرته یې کوي. دارنګې نن سبا چې کوم متاثرین دي د خپلو کلو نه په سفر باندې مجبور شوي دي او په نورو ځایانو کې شپې ورځې سبا کوي نو دوی کې خو اکثر فقرا او مساکین دي مالونه شیان په خپلو ځایونو پاتې شوي دي نو د نادارۍ د وجې نه په دوی باندې قرباني لازمه نه ده. البته که څوک غنیان وي مالداران وي او د چا پورې ملکونو کې څوک وي او گزارای ښه چلیږي او صاحب نصاب وي نو بیا په هغوی باندې هم لازمه ده. به هر حال دوی به خپل حیثیت ته ګوري خپل استطاعت ته به ګوري
بعض ملګری دغه پوښتنه کوي چې په متأثرینو باندې قرباني بالکل نشته دي. نو هغه مسله دغه سدا کچوک صاحب نصاب وی او غنیان وی او یو ځای اقامت کړی وی نو دا په اقامت کې شمارل سي نو قرباني په لازميږي. نو دغه مذکوره چې څومره شرایط ذکر شول دا چې بچا کې موجود وي په هغه باندې قرباني لازمه ده او پچا کې کوم شرایط موجود نه وي نو په هغه باندې قرباني نشته. بل د قرباني وجوب د پاره چې کوم نصاب ده د معلومول پکار دي. نو علماء کرام فرمایي چې 5 قسمه مالونه دي. یو سونا ده سره زر دي، دوم چې د سپین زر دي، دریم نقد پیسې دي، چلورم مال تجارت ته او بل دا چې ضرورت اصلیونه کم شیان زیات وي. نو دا 5 قسمه مال چې سړی سره موجود وي نو دا صاحب نصاب دی. سر زر وی یا سپین زر وی یا نقد پیسې وی یا مال تجارت کاروبار وی چې شي او بل چې د خپل ضرورت زندگیونه زیات شیان موجود وي او دا نصاب تر رسیږي نو په دبانې قرباني لازمه ده. نصابونه دو دي، یو د سرو زرو نصاب دی بل د سپینو زرو دی. چې کوم یو نصاب پوره کیږي نو په دبانې قرباني لازمه ده. سرو زرو وال خو ونیمه تولې نصاب دا چې دا چا سره پوره شي نو پاغه باندې لازمیږي. او بل د سپینو زرو دا هغه 52 تولې چاندي یعنی 2 باندې 50 تولې سپین زر چې چا سره وي نو دا نصاب دی. او که سپین او سره چا سره نه وي دا نور مالونه چې کوم ذکر شو چې نقد دي یا مال تجارت ته یا ضرورت نه زیات چې کوم شیان دي او د دې قیمت 52 تولې چاندي قیمت ته رسیږي نو دا سړی هم غنی ده. او کچا سره صرف سونا او چاندي یعنی سپین زر دي خودواړه د خپل نصاب نه کم دي یعنی نه 2 باندې 50 تولې سپین زر دي مکمل نه 9 تولې سر زر دي نو دا دواړه شیان یعنی سرا او سپین زر به سره ملاو کوي او یو نصاب به پوره کوي. هغه نصاب چې کوم په اساني طریقې سره پوره کیږي او زیات نفمن او فائدمن وی لپاره د فقرا او مساکین نو هغه د سپینو زرو نصاب ده چې 52 تولې چاندي او قیمت نو دې ته چې د دواړو قیمت ورسیږي نو دا سړی به هم غنی شي. نو کچرتا د نصابونه چې کوم ذکر شول دا په خپل سر باندې پوره وي او نصاب مکمل وي نو بیا خو خبره ظاهره ده. او کچرتا نه د سونې نصاب پوره وي نه د سپینو زرو او نه مال تجارت او نه نقد پیسې بیا بدا 5 شیان سره ملاو کیږي او د سپینو زرو نصاب ته چې قیمت رسیږي نو بیا بسړی مالدار شمارل شي. مثال په تور باندې 5 قسمه مال دی، 10 زرو سر زر دی، 10 زرو سپین زر دی او 10 زر نقد پرتی دی او 10 زر چې کوم دی مال تجارت ته او 10 زر د ضرورت نه زیات سامان چې دا داغي قیمت ته نو دا 50,000 روپۍ شوي او 50,000 روپۍ چې دا نصاب ده نو د ټولو مالونو نه یو نصاب پوره شو نو اوس په دې باندې قرباني لازم شو. نو دې طریقې سره به هر مال ته حساب کیږي او قیمت کولای بشي او بیا به یو نصاب په پوره کولای شي. باقی دا خبره چې څوک وایي چې ونی متولونه کمی بیان پکېږي دا په هغه صورت کې چې سونا یعنی سره زر دی ونی متولونه کم وي او نور هیڅ شانی وسره دا کم مالونه چې ذکر شو دغه سړی په ملک چې دا نور هیڅ قسم ته مالونه نه وي نه مال تجارت وي او نه نقد پیسې ورسره نه ضرورت نه زیات سامانی ورسره او نه چاندي وي دا په هغه صورت کې چې ونی متولو ته نه رسیدلې نو بیا په دې باندې نه قرباني شته نه زکات شته او نه چې کوم د فطرانه شته او کچیرته دا نور مالونه ورسره نو بیا به دې طریقې سره جمع کوي او یو نصاب به پوره کوي. نو په دې صورت کې کچا سره یو توله سونا وي او 100 روپۍ وي او قرضدار هم نه وي دا د سپینو زرو نصاب ته رسیږي نو دا سړی غنی ده د باندې قرباني هم واجب ده فطرانه صدقه الفطر په واجب ده او دا سړی زکات هم نشي اخسته نو دا د قرباني
نصاب په باره کې یو څو ضروري مسلې وي او ډېر اهمه مسلې دي. بل خبره دا چې ضرورت اصلیه چې کوم ذکر کیږي دغه کم ضرورت مراد دي. نو فقهای کرام فرمایي چې ضرورت اصلیه نه هغه شیان مراد دي چې کوم شیان سړی سره موجود نه وي نو بیا د سړی جان یا عزت یا آبرو ختمېدلو خطر وي. یعنی ضرورت اصلیه دا هغه شیان دي کدا شیان چرته سړی سره موجود نه وي نو بیا د سړی جان عزت آبرو ختمېدلو اندېښنه وي. مثلا خوراک سامان شو او د سکاک ول سامان شو، خوړلو سکلو سامان شو، د اچولو کپڑے اغوستلو کپڑے، دارنګ اوسېدلو د پاره مکان، یا دارنګ کم خلق صنعت او حرفت کوي پیشګر خلق وي د دوی د پیشې سامان کاریګر وي یا مستری وي نو دا هم په ضرورت اصلیو کې داخل دي. ها ضرورت او خواهشات من چې فرق پکار ده. ډیرو خلکو بعض سامان نه خي هغه ته ضرورت نه خو اسی ډیکوریشن د پاره اسی نمونه د پاره یخي نو دا ګوره په ضرورتو کې ناراضي. دارنګي ټلویزیون، ریډیو، ټیپ، وی سی آر یا نور دا فضل شیان چې کوم دي دا ضرورت اصلیو کې داخل نه دي. دارنګي دا غټ غټ دی ګونه دا شامیانه دا لوی لوی فرشونه او قالینونه دا په ضرورت اصلیو کې ناراضي. دارنګي اوسېدلو کور نه علاوه یو بل اضافه کور وي سړي سره یا نور جایداد زمکه و غیره ور سره وي یا د ضرورت جامونه زیاتې جامې او کپړې وي. سلور پنځه جوړه کپړې خو ضرورتو کې راځي. دین علاوه نور جامې د ضرورتو نه خارج دي. دارنګ کور کې د ضرورت نه علاوه نور لوخي پراته وي چې داغه استعمالولو ته ټول کال کې ضرورت نه پیخيږي نو دا هم د ضرورت نه زائد شیان دي. بل دا خبره چې کله فلحال سړی سره په موقع باندې نصاب نه پوره کیږي پیسې وسره کم وي مثلا 100,000 روپۍ ور سره وي خو 100,000 یا 100,000 په بل چا باندې قرض وي نو کم قرض چې د پوره کېدلو امید وي چې دا به ماته ملاو شي دا هم په نقد مال کې حسابيږي نو دا به هم هغه نقد پیسو سره شماري که نصاب ته رسیدي نو قرباني په لازميږي. بل دا مسله چې یو چا نقد پیسې یو ضرورت د پاره یې خدي د اختر ورځو کې ور سره نقد پیسې پرتی دي خو چې ضرورت د پاره یې خدي. ضرورت دا چې چا واده د پاره سونه جوړه کړی دا اختر نه بعد واده دي یا چا کور د پاره نقد پیسې یې خدي چې په دې باندې بز پلاټ اخلن یا به کور اخلن یا یو بل ضرورت دی خو د اختر په ورځو باندې دا پیسې د سره نقد پرتی دي ترڅو پورې چې دغه پیسې په خپل ضرورت کې لګول نه تر هغه وخت پورې دا نقد مال شماريږي نو په دې کې هم قرباني شته. دارنګ چا وړو کو بچو د پاره سونه یخي چې دا بدوی ته ورکو دوی په نام باندې کړی وي ترڅو پورې ورکړی نه وي ک مور سره وي ک پلار سره نو په دې باندې قرباني لازمه ده. ها چې هغه قبض کینو بیا قرباني نشته په دې باندې. قرباني لکه څنګه په سړو باندې واجب ده دارنګ په زنانو باندې په خزو باندې هم واجب ده چې دغه نصاب ور سره پوره نو دوی به هم قرباني کوي. زنانه په دغه مسلو کې ډېره سستی کوي او وايي چې موږ سره خو د قرباني کولو پیسې نشته یو یا دوه تولې سونه ور سره وي دارنګ چلک پیسې وي یا جامې زیاتې وي نو په داسې صورت چې به هر حال قرباني په لازميږي. ها که په قرضې باندې پیسې رخلي چانه یا خاون وکیل جوړوي چې ما طرف نه ته قرباني وکا نو قرباني لازمه ده د الله پاک حکم دی د دې پوره کول پکار دي. البته یو صورت علماء کرام لیکل دي کچېری وزنانه داسي وي چې هغه سره یو توله یا دوه تولې سونه ده او پیسې ورسره چې د 1000 یا 500 روپۍ دي او جامې هم د ضرورت نه زیات نشته نو دا 1000 روپۍ دي صدقه کی یا د خاون ته هبه کی نو په داسې صورت کې بیا د قربانۍ نه خلاص دی شي او بهر حال هغه ضرورتونه زیات شیان چې یا ختم کی یا صدقه کی یا مقصد خاون ته هبه کی نو بیا خو چې صرف د سره سونه پاتې شول نو بیا صرف په سونه باندې نشته چې نو شنی وسره کیسه خدا نور شیان جامې سوي یا درنګ زیاتو پیسې شوي نو دغه شیان بیا کیسه قرباني ته سخی نو نور شیان چې نه ور سره صرف یو توله سونه ور سره یا دوه تولې یا ترونی مونږه کم وي نو بیا قرباني نه بچ کیږي.
بهر حال دا یو ډېر ضروري مسلې دي په غور سره واورئ او په دې باندې الله پاک تاسو موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين